خبرنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من قال لا نکاح إلا بولي. مولانا صاحب دی کی دو خبرې دي ځان به پوهوئ. یوه خبره دا ده چې د ښځو ګوره دا مخلوط کړي دي ستا شارحین، نو ټول سیسټم ګډوډ چې په طالبانو خبط راشي. درته صفا ویم لکه څنګه چې مخکې خبرې مې راته پاکې وکړئ او انشاءالله تاسو به پوه شوې. اهمه خبره نن د کتاب النکاح دا ده. دا به انشاءالله په ترمذي کې هم راته ښه تفصیل سره ووایم او دلته هم راته تفصیل سره ویم چې ستاسو دا خبره یاد شي. د ټولو نه لومبۍ خبره خو دا ده چې د ښځو په عبارت نکاح منعقد کېږي او که نه منعقد کېږي. یوه خبره دا شوه. ښځه عبارت دا دی چې ښځه په خپله کیني یا ځان په نکاح ورکوي یا بلې دپاره وکیله شي. ګورې بیا درته وایم چې خلک خپله کیني د نکاح د انعقاد په وخت کې مجلس د عقد کې په خپله کیني یا ځان په نکاح ورکوي ځان او یا د بل دپاره بل سړي دپاره یا د بلې جنۍ دپاره وکیله شي. عبارت د ښځو باندې انعقاد د نکاح راځي او که نه، دا لومبۍ خبره ده. دې کې اختلاف دی. ائمه ثلاثه وایي په ښځو په عبارت باندې نکاح نه منعقد کېږي او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې د ښځو په عبارت نکاح منعقد کېږي. دا یو مسله شو. دویمه مسله د ولایت اجبار ده. ولایت اجبار دې ته وایي چې جنۍ ته په زور په نکاح ورکې، د هغې د رضا نه بغیر یې په نکاح ورکې، اړو راضي نه ده. نو ولایت اجبار په بعضو ښځو شته په بعضو نشته. نو دې کې بیا اختلاف دی. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولایت اجبار په صغیره دی، په کبیره نشته. ماشومه ده. اجبار دا چې د هغې د رضا نه بغیر پلار په نکاح ورکولی شي. که دا جنۍ سبا پیغله شوه اختیار یې نشته، بس نکاح شوی. او چې بالغ یي نو په هغې اجبار نشته. که پلار په د هغې د اجازت نه بغیر په نکاح ورکړه نو دا به نه وی چې نکاح نه رسوي، نکاح موقوفه ده. که دې جنۍ ته پته ولګېدله چې زه خو پلار ورکړی یم د ګواهانو په مخ کې او دې سکوت وکړو یا دې اقرار وکړه چې زه صحیح ده نو نکاح وشوه. او که دې انکار وکړه هغه نکاح رد شوه. نو زمونږ په نیز باندې د اجبار دپاره د جبر دپاره سبب صغر، عدم بلوغ. صغر نه مراد عدم بلوغ. او په نیز د شافعي او د احمد وغیره د هغوی په نیز د اجبار دپاره سبب بکارت دی چې باکره په هغې اجبار شته، که دا بالغه یي او که دا نابالغه یي، او په صیبه نشته. نو ګوره چې جنۍ باکره هم وي او صغیره هم وي نو د دواړو په نیز په اجبار شته. زمونږ په نیز ولې صغر دی، د هغوی په نیز ولې باکره ده. او چې جنۍ بالغه وي او صیبه یي، بالغه یي او صیبه یي، د دواړو په نیز په اجبار نشته. زمونږ په نیز ولې نشته ځکه بالغه ده، د هغوی په نیز ولې نشته صیبه ده. اوس چې دا جنۍ صغیره وي، نابالغه وي او صیبه وي، ثمره د خلاف درته وباسم، نابالغه ده او صیبه ده، نو زمونږ په نیز نابالغه ماشومه ده، زمونږ په نیز ولایت اجبار شته ځکه صغر دی، او د هغوی په نیز باندې نشته ځکه صیبه ده. او که بالغه یي او باکره یي
پیغله ده باکره ده واده شوې نه ده او بالغه ده پیغله ده نو زمونږ پنیز په ولایت اجبار نشته لعدم صغرها او د هغې پنیز ولایت اجبار شته ولې ځکه باکره ده په دې خبره ورسېدی دا خو دې ده کې اختلاف دی او دلایل به اوس انشاءالله العزیز ستاسو مخې ته راشي انشاءالله العزیز اوس مولانا صاحب په دې کې یو بله خبره ذهن کې واچوو چې خبره اسانه شي بعضې ښځې داسې دي چې د هغې په عبارت باندې بالکل نکاح نه منعقد کېږي په هغې اجماع ده موږ منو بعضې ښځې داسې دي چې د هغې په عبارت نکاح نه منعقد کېږي په هغې اجماع ده څوک دي لیونی مجنونه نه پوهېږي مجنونه ده لیونی ده بعضې ښځې داسې وي مولانا صاحب او بعضې سړي چې ډاکټر ورته وایي چې دا جینۍ چې ده دا واده کوي د دې جنون به ټیک شي دا بعضې وخت کې په وجود کې یو قسم جراثیم وي یا بعضې رګونه وي چې هغه بند دي د هغې د وجې نه جنون راشي نو ډاکټر ورته وایي چې دا جینۍ واده کوي یا بعضې هلکې لیونی وي غریب د واده او د غیر واده نه خبر هم ني پته هم ورته ني د هغه بعضې عروق بند دي نو ډاکټر ورته وایي چې تاسو دله واده وکړئ دا به ټیک شي نو ډېرې جینکۍ د واده نه پس خدای جوړې کړي دي او ډېر دا نه چې ګنې شهوت پسې لیوني شوي دي او ډېر هلکان د واده نه پس خدای پاک جوړ کړي دي یو جینۍ د هغه مجنونه ده نو په دې د علماو اتفاق یا معتوهه ده نیمه لیونۍ ده نو په دې د علماو اتفاق ده چې د هغې په عبارت نکاح نه منعقد کېږي یا یو جینۍ صغیره ده ماشومه ده نابالغه ده خو نه پوهېږي نو د هغې په نکاح بالاتفاق د هغې په عبارت نکاح نه منعقد کېږي دا مې راته یو درېیمه خبره کېښوده مجنونه شوه شابسې یا صغیره شوه یا معتوهه شوه نو په دې اجماع د علماو ده چې د هغې په عبارت نکاح نه منعقد کېږي اوس پې پېښ شوې خبره اوس مخکې ځو نو خبره به اسانه شي باب من قال لا نکاح الا بولي لا نکاح جائز الا بولي د امام ابو بخاری رحمت الله علیه اعلان مسلک د شافعی احمد مالک وغیرہ ته دی چې وینه منعقد کېږي الا بعبارت ولي لقوله تعالی دا دلیل ته اوس غوږ کېږده الله سوی واذا طلقتم النساء په هغه وخت کې چې تاسو طلاق ورکوئ ښځو لره فبلغن ورسېږي اجلهن عدت خپل ته چې کومه نیټه د اختتام د عدت دی اجل نه مراد نیټه د اختتام د عدت دی هغې ته ورسېږي فلا تعدلوهن تاسو یې مه منع کوئ وی خطاب چاته شو سړو ته شو خطاب چاته شو سړو ته شو سړو ته خطاب کوي ګوره الله پاک ښځو ته خطاب نه کوي چې تاسو نکاح وکئ ورسره بلکې چا ته خطاب کوي سړو ته کوي چې تاسو یې منع مه معلومېږي دا چې اختیار د چا دی د سړو دی فلا تعدلوهن امام بخاری امام شافعی احمد دې نه معلوموي ګوره درې امامان امام بخاری یو طرف ته دی امام صاحب بل طرف ته زه ته پته ولګي چې مسلک د چا مضبوط دی والله په استدلال کې درته حقیقت په قطع نظر دی نه چې زه حنفي ما خو د استدلال په مقام کې بیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کوم دلایل دي که نه ډېر مضبوط دی بیا د دوی ظاهر ته وګوري دوی صرف ظاهر چې ګوري تا ته به د هغوی دلایل مضبوط ښکاري خو که تا سوچ وکړو فکر دی وکړو باطن ته دی وکتل نو تا ته به پته ولګي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک څونه مضبوط دی رفع الیدین کې ما درته ونه وي هغې ظاهر کې ګورو د بخاري روایت ته 3 ځله لاس پورته کړی تکبیر تحریمه کې ورکو لتلو کې ورکو نه پورته کېدو کې د بخاري روایت د مسلم روایت د بخاري د مسلم ظاهر کې خلک په دې روایت ته وګوري هلکه دا خو ټیک ته د بخاري روایت ویل نه ماني لیکن امام ابو حنیفه مسلک ته وکړه چې د ابن عمر روایت دی د بخاري د هغه نه څو کیفیت دي شپږ کیفیت په کوم عمل وکړو هغې مقابله کې د عبدالله بن مسعود روایت دی او هغه روایت هم اصح الاسانید دی دا نه چې ګنې هغه اصح الاسانید نه دی هغه روایت د عبدالله بن مسعود بالکل اس اضطراب نه لري یا پت فاتحه خلف الامام کې تاسو ته پته ولګي ظاهر کې خو لا صلات الا بفاتحه الكتاب خلک دې ظاهر حدیث ته وګوري بعض کوي خبره ټیک ته حدیث دی لیکن الته دې ته نه ګوري چې په مسلم کې وسره وما زادم دی ما تیسرم دی وسره فصواعدنم دی وسره ای سره سکه او هغه د جابر روایت چې ما راته څومره تفصیلات یا نست قرآن اذا قرئ القرآن دې سره بسکو نو ظاهر کې چې وګورې نو تا ته به د امام صاحب د مذهب داسې دلیل نه هټ کر ښکاري یو طرف ته به ښکاري
او چې ته سوچ وکړې فکر وکړې تا ته اوس دلته وګوره که نه دې وی لا تعدلوهن کې قرآن حکیم خطاب سړو ته او که معلومېږي دا چې اختیار د چا دی د سړو دی ښځو ته نه وایي سړو ته وایي وی داخله دی په دې کې صیبه هم او دارنګې باکره هم صیبه هم په خپله ځان په نکاح نشي ورکولی او باکره هم ځان په نکاح نشي ورکولی او بیا راځي ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ګوره وی خطاب سړو ته دی وانکحوا الایام منکم خطاب چاته دی سړو ته دی په نکاح ورکوې بې واده ښځې ستاسو نه اوس په پوه شوې په خبره ګورئ په دې ټولو نصوصو کې چاته خطاب شو سړو ته معلومیږي دا چې اختیار د سړو دی اوس مولانا صاحب وره زه خپل دلایل لوستو کوم په یو تمهید درته اکدم د نکاح دا مسله داسې ده چې دا د یو وخت سره تعلق نه لري دا د مر الزمان د زمانې سره تعلق لري چرګه به والې که دې خوښه نه شو واپس یې او که دې بیا مثال په طور تا واغېښتله تخم د پاره د بچو د پاره چې دا اصیل ذات دی خوښه دې نه شو ذبح یې که خیر وخلاص غوی دې واغېښ خوښ دې نه شو واپس یې کا کتاب دې واغېښ خوښ دې نه شو واپس یې کا بیا مې وایي که سړی یې واپس نه علي زمانه دې خو بل چاته هبه به کړم ښځې سره دا کار کولی شي چې ښځه په نکاح واخلې خوښه دې نه شي واپس یې کړي چې ها دا واله دا کولی شي ورسره چې ورېږه حلاله بیا کم ځان به ته خلاص کړه ورېږه بل چاته وی هبه کړم نه دا خو نسب دی نسل دی چې یو ځل دا بلا در په غاړه شو ایله به په مرګ به ته خلاصېږي داسې وړه خبره نه ده نو چونکې د دې سره د ښځې د خاوند د ټول عمر تعلق دی نمبر 1 نمبر 2 دا دی چې غوی د چا نه واغېښت بس هغه خبره خلاصه شوه چې ښځه د چا نه واغېښته دا خبره نه خلاصېږي هغه د ښځې پلار دې سخر شو د هغه ښځې مور دې خواښې شوه هغوی سره یو نسب او یو رشته قایمه شوه د دې په سبب یو نسل جوړ شو یو بل سره او د دې په سبب لاندې بچي پیدا کېږي د سب د بچو بدنه پیدا کېږي میراثونه به دي دا ډېره اوږده او درنه خبره ده نو په دې کې شریعت څه پابندۍ ښودې دي یو پابندي شریعت دی ښودې ده چې دا جینۍ ځان په نکاح ورکوي نو نه دی ورکوي دا د مهرباني وکړي او دا د مور او پلار سره مشوره وکړي دا قمقله ده سړي به ورته شنه سره باغونه وښیي چې د مالدار یم او زما دونه پیسې دي او زه به تا سره دا کوم او دا ښېګړه به کوم او چې سبا یې په نکاح والي بیا ژوند تبی ډېرې جینکۍ داسې دي چې سړو غرقې کړي دي ما سره نکاح وکړو زه به تاله پیسې در کوم زما موټر دی او زما په اسلام آباد کې بنګله ده د کرې بنګلې نیولي هغې له یې بوم ځي د پلار نه پټه ورته هم ښایي موټر یې به کرې نیولي او دوکې ورسره کړي دویمې ښځې راپاسې وکړي دا قسم د ډېر واقعیت داسې پېښ دي داسې هم پېښ دي چې وي کې بیا په پنجاب او سند کې خرڅه کړي ښځه خو ډېره زر دوکه کېږي مونږ ته خو دا مسایل په ډېر زیات د زنانو په ټیلیفونونو راځي چې ما سره خاوند ظلم کړی دی ما ته یې وایي زما بله ښځه نشته اوس یې بله ښځه زه بوتل یم په اسلام آباد کې په یو کوټه کې دیره کړې ما نه مې پلار کره پرېږدي او ظلم را سره کوي اذیاتې را سره کوي نو ښځه قمقل د ناقص العقل نو شریعت وایي چې ښځه نکاح کوي که هلک یې خوښ یې او که یې نه خوښه خو د مور او پلار سره مشورې دې وکړي مور او پلار هوښیاران دي هغوی پوهېږي دا نه پوهېږي دقه رنګې هلک که واده کوي نو دا دې نه کوي چې یو جینۍ خوښه کړه او دا دې واده وکړي دې هم د مور او پلار سره مشوره وکړي دې هم نه پوهېږي یو جینۍ به ظاهر کې به ډول ډالې برابري او سپینه به او خشته به دی به پې ګرم وي چې دا د ورسره نکاح کوم منځ کې به د هغې نسب د هغې حسب خراب وي اب بد اخلاقه قومي اب غلا چونډي قومي اب د پلار او د مور سره مناسب قوم نه نو دې د مور او پلار سره مشوره وکړي د دواړو سره دقه رنګې که مور او پلار دا لور ورکوي نو بغیر د جینۍ د مشورې نه دی نه ورکوي مور او پلار دې هم د جینۍ سره مشوره وکړي بعضې وخت کې مور او پلار دې ته وګوري چې سړی مالدار دی او د عمر نه زیات دی د جینۍ نه خوښ د جینۍ بل څوک خوښي او ډېرې جینکۍ چې مور او پلار بغیر د مشورې د جینۍ نه ورکړي دي نو اکثر جینۍ دارو خوري جینۍ اکثر بل چا سره وتښتي نو ژوند خو ورسره د مور او پلار نه تېرېږي د دې زوج سره ژوند خو ورسره د لور تېرېږي نو چې د لور ژوند تېرېږي نو باید چې د لور سره هم مشوره پکې وشي نو ګوره دقه رنګې چې پلار او مور دې زوی له واده کوي زوی له نو د زوی سره دې مشوره وکړي بعضې وخت کې دا پلار ورته وایي زر ویره دله کوم مور ورته وایي زه دا خورده درته کوم هلک وایي زما نه ده خوښه وایي نه خامخا به یې کوي وایي زما نه ده خوښه په زور یې را مجبوره کړي مونږ ته راشي د هلک ته جرګه وکړه او دا هلک ته ووایه چې دا جینۍ زما خورده ده او ما په ماشوموالي کې ورته کړې ده دا د مار ویره ده دا په ماشوموالي کې کړې ده دې وایي زه نه کوم هلک وایي زما نه ده خوښه ولې وکړم قسم دې ما ته په مدینه شریفه کې یو سړي ووی
وی د ما د پلار و که د مور مې وه خورده وه وایي ما ته یې وایي چې دا د لکوم مې چې د ما نه ده خوښه وی دا ما کړې ده په ماشوموالي مې بابا د ما خوښه نه ده ما لیکې که ځان لیکې وی چې نه ده لیکوم بیا خیر دی ستا د خوښې بله وکړه بله وکړه خو دا به اوس کوې وی ما وی به ټیک ته چې بله کوم بیا وکړې وی رالی وکړه اوس یا بله کوم پلار را سره خبرې نه کوي نه مور را سره روانه کوي چې نه به کوې بله دا ګوره دا جنجال جوړ نو بعضې وخت کې مور او پلار د جینۍ هټ دړمي کوي او بس دا جینۍ ورکوي د هغې سړی نه خوښه او بعضې وخت کې د هلک مور او پلار هټ دړمي کوي هلک له واده کوي د هلک جینۍ نه خوښه بعضې وخت کې هلک په خپله خوښه کوي د مور پلار یې نه خوښه یا جینۍ په خپله یو هلک خوښ کړي د مور پلار یې نه خوښه د دې نه وروستو فتنې او فسادات جوړېږي نو شریعت په دې نسبت دا شی لازم کړی دی پتا جینۍ او د جینۍ مور او پلار دې باهمي مشوره وکړي یو اتفاق ته دې ورسېږي نو وردي او هلک او د هغه مور پلار دې باهمي او مشاورت وکړي نو چې یو جینۍ خوښه شي نو هغې پسې خطبه ولګي دا یو تمهید شو تاسو ته دویم تمهید هم واوره دویم تمهید زمونږ په عرف کې عموما چې خلک خطبه کوي د جینۍ نو جینۍ له ځي چې د ما زوی له تا کوم ما سره نکاح وکړه او که د جینۍ مور او پلار له ځي جینۍ له خو څوک نه دي دا خو شرم دی جینۍ ته خو څه پورې چا هم نه دي ویلي که جینۍ کوډ مور او پلار یې ني او کونډی نو بیا خلک هغه جینۍ ته رشته لیږي دا پکې شته جینۍ کونډه ده واده شوې وه یا مطلقه ده باکره نه ده او څوک یې نشته نو خلک هغه جینۍ له بیا زنانه ولیږي په خپله وله بیا نه ځي سړی په خپله نه ځي څوک ولیږي ورله چې ته هغې ته ووایه که ما سره نکاح کوي نسبتا د باکرې په نسبت د دې حیا لږه کمی حیا دا به ویم چې باکره شرمیږي دا نه شرمیږي نو هغه وی یو بس بلکل ځای کوم دا یو څیز پکې شته لیکن که باکرۍ نو هغې پسې چا اوسه پورې په خپله څوک نه دي لیږلی چې تا جینۍ ته ووایه چې ته ګلدین کاکا سره نکاح کوې او که نه کوې ورسره مور او پلار ته به وایي دقه رنګې هلک په خپله نه ځي چا پسې چې ما سره نکاح وکړه څوک لیږی لکه مور او پلار لیږي یعنې په عرف کې په شریعت کې نه که چېرته جینۍ ته پسې څوک لاړله ورته ووایي چې ما سره نکاح وکړه مور او پلار سره سله وکړه مور پلار سره سلو کې وایي کوم د سره نو په شریعت کې جایز دي ممانعت یې نشته دی لیکن په عرف کې او په عادت کې دا خطبې چې کېږي او دا غوښتنې چې کېږي دا د هلک او د جینۍ نه نه کېږي د چا نه کېږي مور او پلار نه او که کم هلک او جینۍ په خپله دا قصې کوي نو خلک وایي دا څه بې شرمه دی عرف کې دا څه خلاف مروت کار کوي دا څه بې حیا دی اوس راشه مولانا صاحب په نصوصو کې چې خطاب کېږي اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن نو فلا تعدلوهن نو دا خطاب د عرف په بنیاد دی یا ولا تنکحوا المشرکین یا وانکحوا الایام چې څومره خطابونه سړو ته کېږي په کوم اعتبار کېږي وایا عرف کې دا عرف کې کېږي نمبر 1 نمبر 2 به دې له راشو د حضرت معقل رضی الله تعالی عنه خور وه یو صحابي له په نکاح ورکړی و هغې صحابي طلاق رجعي ورکړه نو چې رجعي طلاق ورکړي د طلاق اقسام به راځي چټ به نه رالیږي را روان دی پوره بحث چې رجعي طلاق یې وله ورکړه نو رجعي کې خاوند د دې خبرې مالک دی که د عدت په دوران کې دا رجوع د خپلې ښځې ته کوي بغیر نکاح نه خپله ښځه ده رجوع دې وکړي ورته عدت دوران کې رجعي دی جما دې وکړي جما نه علاوه دواعي د جما دې وکړي تقبیل خلوت صحیحه چې راشي چې هېڅوک هم نه دا دواړه په یو کوټه کې دام رجوع ده رجوع دې وکړي نو دې زوج یې رجوع نه کړله دې ښځې ته نو چې عدت یې تیر شو اوس یې عدت تیر شي نو بغیر د نکاح جدیده نه دا ښځه خاوند له نشي تللی نو بیا دې سړي وغوښته معقل له سوال جواب راوړي چې دا زما زاړه ښځه ده ما طلاق ورکړی زه ورسره بیا نکاح کوم نو معقل ګرم شو نه به کوې بلکل منع کوې ما تاله خور درکړم اول دې طلاق وراوړ نو پکار او چې طلاق دې ورکړه ته د رجوع مالک وي حقدار وي رجوع به دې کړې وکړه رجوع دې ونه کړه چې عدت تېر شي اوس یې غواړې نو معقل ګرم شو ګرم وی نه او د جینۍ هم خاوند ته رضا وه چې زه د خپل خاوند ته واپس شم د خاوند یې واپس مطالبه کوله نو ځکه الله پاک حکم کوي چې اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن کې خطاب سړو ته ولې کوي شابسې ځکه هلته شان نزول کې منع چا کړې ده ته راته ووایه سړي کړې ده
نو چې دا آیت رسول الله مبارک ورته واوراو معقل ته، نو باس هغه وی زه ټیک ته، نو بیا ورسره دوباره نکاح وکړه. نو چې دا سړو ته څومره مخاطبې شوي دي، یا د شان نزول د وجې نه شوي دي او یا د عرف د وجې نه او د عادت د وجې نه، چې په عرف کې دا خطبې دا ټول سړي کوي ځکه خطاب شوی دی. نو امام بخاري دا د دلایل ټیک لري. اوس راشه زما دلایل ولا او د لا تعدلوهن نه جوابم بل جوابم وره، دریم جوابم وره. یو خطاب په اعتبار د عرف دی، دویم معقل په حق کې نازل دی، هغه مانع او رکاوټ و ځکه هغه ته وایي چې مه کوه. نمبر 3 له راشه سکارا دې پرېښې دی امام بخاري، سکارا دې پرېښې دی، لا تقربوا الصلاة دې وویل انتم سکارا دې پکې منځ کې پرېښود. داسې کې رماته اوس وګوره اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن. ينكحن کې نسبت ښځې ته شوی دی، فلا تعدلوهن مه منې کوئ دا ښځې ان ينكحن ازواجهن که دی نکاح کوي د خپلو خاوندانو سره. ازواج په اعتبار د مکانه سره ویلی شوی، خو دې وخت کې کوئی خاوند نه دی، طلاق یې ورکړی دی او عدت هم تېر شوی دی، لیکن په اعتبار د مکانه سره زوج دی. فلا تعدلوهن مه منې کوئ دا ښځې ان ينكحن، ته مې وایي چې دا نکاح کوي د خپلو خاوندانو سره. نو ینکحن کې نسبت د نکاح ښځو ته وشو، پته ولګېده چې د ښځو په عبارت نکاح منعقد کېږي. دته خو دا نه وایي چې واپس یې ورکړه. که چېرته الله وایي چې اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فانکحوهن الى ازواجهن، فانکحوهن الى ازواجهن نو ستا به حجتو. نو الله خو فانکحوهن الى ازواجهن نه دی ویلی، الله خو وایي رکاوټ به جوړېږي. لا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن. نو ان ينكح عام دی، که په خپله نکاح کوي عبارت په خپله باندې کوي، او که ان ينكحن په خپله عبارت نه کوي، پلار ته وایي زما ورکا، رور ته وایي ما ورکا، بل چا ته وایي ما ته مې وکیل شو ورکا، دواړو ته کېږي. خو حقیقي معنا د ينكحن څه ده چې په خپله نکاح وکړي په خپل عبارت. او که دا امره شي بل چا ته وایي ما په نکاح ورکړه، دی ما حقیقي معنا هم نه را، دی مجازي معنا ده. بنا الامیر المدینه حقیقي معنا یې سره چې په خپله ښار جوړ کړي، او مجازي معنا یې سره چې ګلکرانو باندې جوړ کړي، مجازي یې اخلي. نو دلته ان ينكحن کې نسبت ښځو ته وشو، نو حقیقي معنا یې څه ده مولانا صاحب چې د دې په عبارت نکاح منعقد کېږي. یا دویم هغه اخري جمله دې پرېښوده امام بخاري، داسې کې دلته کې خو سړي ته خطاب دی، خو د دې خو نه چې په نکاح ورکړه، په دې چې ته رکاوټ یې شان ورود ته وګوره، نو رکاوټ ته ختم کا، که دا نکاح کوي په خپله کوي که تا ته وایي ما ورکړه. نو فلا تعدلوهن ستا حجت و، خو ما ته جواب دریم وکړه، ما دلیل څه شو؟ شابسې ان ينكحن. الله ولې ينكحن سره تعبیر کوي؟ اشارت دی ته دی چې د دې په عبارت نکاح منعقد کېږي، په خپله کوي که شرمېږي بل څوک پکې. دا زما یو دلیل. زما دویم دلیل څه دی؟ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریح باحسان. ورپسې څنګه دی؟ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا. تنكح دا ما دلیل دی، نسبت د نکاح بیا ښځې ته وشو. تنكح دا ما دلیل دی، نسبت د نکاح چا ته وشو؟ ښځې ته وشو. حتی تنكح زوجا غیره چې بل سره نکاح وکړي. حقیقي معنی دا ده چې په خپل عبارت یې وکړي. دا خو مجازي معنی ده یا مجاز ده، خو الزم چې حقیقت متعذري یا متعسري. بنا الامیر المدینه ته کې مجاز ده، ولې ځکه بادشاه په خپله ګیلکار خو نه دی، بلډینګ خو نه شي جوړولی، عقل ته حقیقت متعسر دی. څه دی؟ نو ځکه مجاز ده زما. دلته حقیقت متعسر او متعذر خو نه دی، ښځه په خپله نکاح تړلی شي که نو حقیقي ولې نه اخلي چې مجاز ده دی. زه خیر مجاز هم اخیستی شي چې ښځه شرمېږي، خو په عبارت یې نکاح منعقده شوه. فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن، نسبت ښځو ته وشو. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیره. تنكح کې نسبت دې ښځې ته وشو، په عبارت یې نکاح منعقد کېږي.
او راشه مولانا سے دریم فلا فيما فعلن في انفسهن معروف کم ځای کې دی لکه شاباس څنګه دي والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا عدت شو ورپسې څنګه دي فاذا بلغن اجلهن چې عدتي پوره شي فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف تاسو باندې ګناه نشته د کزان لسکای فيما فعلنا بمعروف یعنی بل واده کوي التم خود ته سړو ته خطاب کوي چې ته رکاوټ مې جوړېږي چا ته خطاب کوي لکه فلا تعدلوهن فلا جناح علیکم فلا جناح علیکم ته دې خواشه ته رکاوټ مې جوړېږي کدا فيما فعلن في انفسهن من معروف دي کنه فيما فعلنا بانفسهن من معروف کزان د پارسو خیر خېګل طلب کوي او لټي ها نو ته پاره کې د خوچه دان نه دیو کې فعلنا کې نسبت بیا د خدای ته دا مادري دی دا نص قرآن څنګه راځي جواب وکړه کته خطاب سلو ته دا خو پروت باندې بنا دي کاکا جی او سلورم لراشا رسول الله مبارک فرمای بخاری کې بہت راشي الايم احق بنفسها من وليها سموي دا څنګه الايم احق بنفسها من وليها دا زما دلیل ايم به واده خدای ته وي کونډه ته نه وي هغه خدای چې کونډه د غیلم ورزي خاوند دې مړ دی او که پیغله زړه د غیلم ورزي دا زما دلیل څلور او پنځم زما دلیل سره د عائشه صدیقه په خپل رویرا د عبدالرحمن ابن ابي بکر لور په نکاح ورکړل خپل ورکړل ما خوې چې په خپل عبارت د دې کې بل ورکړي او کزان ورکړي یاد لري دا کنه اختلاف په دواړو کې نو عائشه په خپل رویرا د عبدالرحمن لور په نکاح ورکړل او شپږم دلیل لري راشه ماشاء الله حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر بل کې دلیل دی خدا پینځه زما دلایل شو مولانا صاحب سمې وې دا پینځه زما مضبوط دلایل شو درې د نص د قرآن نو دوا د حدیث نه او ردینه می جوابونه درته وکړل زه اوس مخکې لاړ شوم نکاح په جاهلیت کې کان علی 4 انحاء فسلور قسمه فنکاح منها نکاح د دې سلورنا یو نکاح الناس اليوم چې نن ورځې خلک کوي هغه یخطب الرجل الى الرجل ولیته او ابنته خطبه کوي یو سړی ته د ولیه د دې ولیه څوک د لور شو د خور شو ولیه د رشتہ دار چې دې سرپرست یا لور نو فیصدقها مہر ورکی ثم ينکحها نو هغه سړی وته په نکاح کې مناسبت امام بخاری دی دینه نیسی یخطب الرجل الى الرجل یخطب الرجل معلومی کیدا او ثم ينکحها چې دغه چاته خطبه او شو دغه سړی د جنې په نکاح ورکی خو جنې ځان په خپل نه ورکی نو د دې نه ما جواب درته وکړ ما ودا پچا باندې بنا دی دیکھو دا نشته چې د خدای په عبارت نکاح نه کی نن زمانہ کې هم دا عرف ته چې نسړی ته وای دا ولیه مراد څه دغه په ولایت کې چې کومه ده داغه په تصرف کې دا ماته په نکاح کړه د لور د خورې دا ور دې رې دا خور دې د بل څوک نشته دی مشر دی نو خيون کې خوهان وغه نکاح کی اصلي نکاح کی نو دا پچا باندې بنا شوله پاور دې کې خو سم معنا ات سره دې خبره چې د خدای په عبارت نکاح نه منافقت کی دا دغه دلیل ماته جواب دې منی کا سو جاهلیت کې کان الرجل یقول لامراته وهو دومره بے غیرت خلقو اسلام څومره لوی عزت والا ورکړ ما ته ګوره لګون خپل خدای ته به وی او سړی وی چې د حیض نه پاک شي نو پلان کې خان بابا لاله شو جما وسره وکړه
فلانکي نواب له لاړ شه او جما ورسره وکړه په خپله به یې ولېږله نو چې هغه به ورسره جما وکړه دا ښځه به واپس راله دې به ورته نه نږدې کېده تر څو چې حمل نی ظاهر شوي ولې چې دی خپل خاوند ورته نږدې شو نو پته نه لګي چې دا بچی د ده نه شو که د خان بابا نه شو نو چې حمل به ظاهر شو د دې حیض به رانغې پته به ولګي چې دا د هغې خان بابا نه حامله ده بیا به یې ورسره جما کوله نو بچی به پیدا شو دا به یې ولې داسې کول وی چې زمونږ په خاندان کې د هغې نسب بچی پیدا شي لکه اوس چې غوا غویله لیږي اعلا غویله یې لیږي چې ښه بچی راوړي نو ښځې به یې دې له لېږلې چې ښه بچی راوړي د ښه نسب بچی پکې پیدا شي دا د جاهلیت رسم رسول الله مبارک دا شی ختم ښځو له دا حق ورکړه چې تا غوانې چې ته به تا به غویله لیږي او سانډله به دې لیږي اوس هم ښځې وي اسلام باندې څه حق را کړی دی ورته یې ټیزنې دا حق دی خو دا هغه ښځې کوي چې هغه اوس هم سانډانو پسې ګرځي دا اسلام باندې اعتراض اوس هم هغه ښځې کوي چې هغې د شپې په نیمه شپه کې اوس هم په چا پسې ګرځي په سانډ پسې ګرځي دا هغه ښځې اعتراض کوي پاکې ښځې به سوال نه پیدا کوي چې د اعتراض وي دویم څه دی نکاح آخره كان الرجل يقول لامرأته خپلې ښځې ته دا طهرتې چې پاکه شي من طمسها د حیض خپل نه حیض نه پاکه شي نو ارسلي استاد یې ولېږه فلانکي خان ته نو فاستبزعي منه طلب د بزعې ته یې وکړه د جېما ته یې وکړه نو ويعتزلها ځان له به ور دې ښځې نه خاوند د هغې ولا يمسها ابدا حتى يبين حملها من ذلك الرجل چې د هغه سړي نه به حمل ظاهر شو چې طلب د بدعې به یې ترې کړی فاذا تبین حملها اصابها بیا به ورسره خپل خاوند جما کوله اذا حب او دا به یې ولې کو رغبة فی نجابة الولد چې زمونږ په خاندان کې یو اصیل بچی پیدا شي دې ته به نکاح د استبزاع وي طلب د بدعې ونکاح آخره بله سوه ما ته ګوره بله نکاح دا وه چې ښځو به په کور جنډې لګولې وي نو ګڼ کسان به جمع شو په یو ښځې به ورننوتل هغې سره به یې زنا وکړه دا باقاعده چې د هغوی دپاره د هغوی به دې ته یو نکاح وي نکاح آخر جمع وشي یو ډله لسونه به کم نو داخل به شو علی المرأة کلهم یصیبها هر یو به ورسره جمع وکړه فاذا حملت چې د ښځې به حمل راغی ووضعت وضعه به یې وکړه د حمل ومر او څو ورځې به تېرې شوې نفاس وغیره بعد پس د هغې نه چې وضع د حمل یې راغلي نو ارسلت الیهم بیا به یې څه چل وکړي هغه لس واړه به یې راوغوښتل هغوی به انکار نه شو کولی خامخا به راته العرف ده نو چې په کوم به یې ګوته کېښوده چې بچی ستا دی بس د هغه نه به شو نفقه د بچي به هم په هغه وه میراث به هم د هغه نه وړه بچی به هم د هغه بس ښځې شو په چا ګوته کېښوده نو څه دی ورپسې شه طاقت به نه شو لرلی یو سړي د دې نه چې منع وکړي ټول به راتلل دا قانون حتی یجتمع عندها تقول دې ښځې به ورته قد عرفتم الذي كان من امركم چې تاسو ما سره زنا کړې ده وقد ولدت وهو ابنك یا فلان پوهېږي په خبره نو تسمنون به یې غشتمن د هغه چا احبت چې د دې ښځې به خوښ و باسمه تسمي باسمه فیلحق الولد به بچی به هغه پرې پرېوت شو هغه به طاقت نه شو لرلی چې منع کړي په دې باندې رجل هغه رجل به دا طاقت نه شو لرلی چې دا زمانه نه دی بس دا د هغې یو نکاح وه څلورمه څه وه ما ته ګوره څلورمه دا وه چې په کور به یې جنډې لګولې وې زناکارو ښځو خلک به تل او زنا به یې کوله چې بچی به پیدا شو نو چې څومره خلکو به دې سره زنا کړې وه به یې هم راوغوښتل او ماشوم به پیدا شوي هغه به یې حاضر کو نو علم قیافې والا به یې راوستل وی وګوره چې دا بچی چا سره لګي دا شرم نو هغوی به د بچي خپلو لاسونو ته مو کتل او د هغه زناکارو ته به یې مو کتل نو چې علم قیافې والا به دا د سره لګي د سره مشابه دی بس د هغه بچی به شو څلورمه نکاح جمع به شو خلک ډېر داخل به شو په یو قدر هغې به منع نه کوله ممن جاءها وهن البغایا د زناکارې به کن ینصبن علی ابوابهن رایات په دروازو جنډې نه خښې خولې تکون علما دا به نښې وي ومن ارادهن چې چا به اراده ولرله دې ښځو دخل علیهن فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ټول به ورته جمع شي ودعوا لهم القافه جمع د قایف ته وقوف نه معلومیږي دا هغه کس ته مراد دی چې هغه لاس وپوره نښو نه پته لګوي ثم الحقوا ولدها بالذي يرون ای یظنون چې دې قافیې والا به ګمان کو فالتات به هغه پورې به یې پیوست که التات معنا پیوست به که هغه پورې ودعی ابنه
او د مننه نشو کولا فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهليه كله الا نكاح الناس اليوم. بس مناسبت د باب وغیرہ باندې خو پوه شوې کنه جواب مم درته وکړو زو سر پسې شه. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن قرة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لأنها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عن أن ينكحها فيأخذها في مالها. حديث میں ویلے دے قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل يودا ترلوري دي يتيمة دا سړي سره ده لعلها ان تكون شريكته في ماله ځکه د نیکمال کې شریک ده هو اولى بها نو فيرغب بتعراض کو بیان کې ها نو او منکو به بل په خپل به نه وخو او بل به نه ورکولا لمالها یلکه پویږي په خبره منکول به ولا ينكح غیر کراهیت کې بل سره په مال کې شریک شي د امام بخاری غرض سره دا د اختیار د سړو بو یلکه اختیار د چا دی خدای پاک اختیار د چا دی سړو دی دا د دې نه مارته جواب وکړي چې دا په چا باندې بنا دی اور بنا دی ټول شابته. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال اخبرني صالح ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما قاله ان عمر حين تأيمت حفصة بنت عمر من خليل بن حذافة التهمي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم من اهل بدر توفي بالمدينة فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت ان شئت ان كحفظك حفصة فقال تنظر في امري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي الا تزوج يومي هذا. دا دی ګوره وی عمر دا د خپل لور ورکي حفصه ځان په خپل نه ورکي څوک ورکي لکه عمر اختیار د عمر دی. ما خو جواب وکړو مې دا خو شرم دی چې جنې په خپل خلکو پسې ګرځي چې ما وکړي ولی جنې په خپل ابو بکر پسې ته چې ما وکړه حفصه شرم نه دی عثمان پسې په خپل ته چې ما وکړه نو دا چې تاسو څومره دلایل لرل دا ټول عرفي څیزونه دي دا خو مه زمانه ما چې په عرف کې دا کار پلار کوي پلار جنې ورکوي پلار مطالبه کوي د یو بل نه پلار خلکو پسې کې زما دا لور وکړه دا الګ پلار خلکو پسې ګرځي دا ټول عرف باندې بنا دي صاحب دې کې نفره دې کم ځای کې راغلی ده چې جنې به په خپله ځان په نکاح نه ورکوي د هغې خو دلایل درته ما ووې ورپسې شه. وبه قال حدثنا احمد بن ابي غول قال حدثنا ابي قال حدثني ابراهيم عن يونس عن الحسن ولا تعقلوهن قال حدثني مغفر بن يسار انها نزلت فيه قال زوجت اختا لي من رجل وطلقها حتى اذا انقضى عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وفرشتك واكرمتك وطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا وكان رجلا لا باس به وكان زوجت اختا لي من رجل ما قلوي خبره خو یاد راکنه وطلقها حتى چې بدت ما ته دا وختي وي نو جاء راغی ما غزور خاوند يخطب فقلت له ما قلبي ما زوجتك ما دل خور زوجتك اختي وفرشتك دل می فرش تیار کو بستر خدای خور ته مراد درکې مې دل بستر کو واکرمتك چې دل می د حق په لور در کا غټ عزت مې دیو کو نو تا طلاق ورکو ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا وكا رجلا لا باس به خسر يخطبك منه او خذ مراد ان ترجع اليه فانزل الله فلا تعدلوهن فقلت انا افعل يا رسول الله فزوجها اياه نو دا پچا باندې بنا دي مولانا د دې خو مې درې جواب وکړ هم دې کې رسول راضي فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن زوس مخ کې لار شو اوس بل اختلاف راغی ما ته وګوره د دې جنې ولی اختیارمند دا سړی دی بل څوک یې اړوشتری نه ترې مړ شو او د ترې لورې پاتې شوه ترې مړ شو او د ترې لورې پاتې شوه او دا سړی ورسره په خپله نکاح کوي نو آیا دې په خپله نکاح کولی شي او که دې به ځان له اوس ولی خو دې د جنې را طرف نه که نه د جنې را طرف نه ولی څوک دی بل څوک نه جنې پلار نشته رورې نشته د جنې اختیارمن خو دی ترېم نشته د دې الګ پلار هم نشته د جنې اختیارمن جنې را طرف نه خو دی خو د خپل طرف نه بس کوي نو امام شافعي رحمت الله علیه مظفر هغې وی دی به بل ځان سړی مقرر کړي نو هغه سړی به د ده طرف نه شي او دی به د جنې را طرف نه شي های های نه پوه شئ په خبره امام شافعي امام ظفر څه وایي دا سړی به زید دی مثلا هندی د ترې لور ده ترې مړ شو
پلار خو ردم مړ دی پلار هم نشته دی ترې مړ شو چې ترې مړ شو دا هنده د هغه لور پاتې شوه اوس اختیارمند دی دا زید دی او زید په خپله اراده لري چې دې سره په خپله نکاح وکړم کولی شي مخکې قرآن ووی که نه چې انصاف په مهر کې کولی شي نو ته حقدار یې وې که او د جینۍ هم راداره ورسره نکاح کوي نو دی خو ولی د هندې دی نو آیا په خپله دی قبول هم کولی شي که نشي کولی یا خدای پوهېږي که نه نو شافي او ظفر وایي دی په خپله نشي کولی یو سړی هم ایجاب کوونکی هم قبول کوونکی نشي جوړېدی وایي دی به د ځان په ځای بل سړی وکیل کړي چې هلکه ته زما له طرف نه وکیل شو راشه دا جینۍ زه تر کومه ځان لی کوم خو ته مې وکیل شوې نو ته به ماله قبول کړې او زمونږ امام ابو حنیفه امام مالک سفیان ثوري اوزاعي ګڼ کسان تابعین دی خو سره ملګري دي هغې وایي چې نه دی په خپله هم د جینۍ د طرف نه ولی دی هم خپله ناکح دی بلکل کیدی شي د دوو ګواهانو مخکې یا خو به مولا دې تپوس وکړي که مولا دا مولا راتلل او یا دا نکاح خطبه خو مسدونه ده نو لنډه خبره یو خبره به وکړي ورته مولا به دې تپوس وکړي ورته وایي دا جینۍ چې د پلانکي لور ده ته د هغې ولي یې هغه تا د خپل ځان دپاره قبوله کړه او دی به یو ما ځان دپاره قبوله کړه بس په یو لفظ هر څه وشو یا د دوو کسو مخکې چې دا نه چې ما ورکړه او ما قبوله کړه نه به دواړه پکې رالل د دوو ګواهانو په مخکې چې دی ووایي چې زه د جینۍ د طرف نه ولي ما دا جینۍ ما خپل ځان دپاره قبوله کړه دوه لفظه ووایي او جینۍ ته پته ولګي هغه وایي بلکل زما اختیار و ما زه پرې راضي یم خبره خلاصه نه پوه شئ په خبره نو امام بخاري څه چل کوي امام بخاري دې باب کې فیصله نه کوي مطلق یې راوړي باب اذا كان الولي هو الخاطب چې ولی په خپله خطبه کوونکی شي های های ما خو مثال درکړه که نه ولی په خپله څه شي خطبه کوونکی شي نو د فیصله ونه کړله چې دا صحیح کېږي که نه صحیح کېږي خو د دلایلو نه به پته ولګي چې میلان د امام ابو حنیفه مالک او جماهیرو طرف ته دی وخاطب المغیرة بن شعبة امرأة دی به دواړه دلایل راوړي رښتیا د تېر وتمه دی به څه راوړي دواړه به راوړي خطبه وکړه مغیره ابن شعبه د یوې ښځې هو اولی الناس بها دی اقرب د خلکو نه دی ښځې ته دی ولي اولا معنا اقرب نو فامر رجلا نو مغیره امر وکړه یو رجل ته نو فزوجه د ته په نکاح کړه لکه پوهېږئ په خبره د ځان په ځای یې څوک ودرو بل سړی یا د ښځې په ځای بل ودروي دواړه کولی شي د ځان په ځای بل ودرولی شي یا د ښځې په ځای ودرولی شي او دا بله خبره دا خو دغه دلیل د مغیره شو دویم دلیل وقال عبد الرحمن بن عوف ام حکیم بنت قارسته اتجعلین امرک الی ته مال خپل اختیار راکې هغې وی او نو د ښځې په ځای شو که نه شو یا خدای د ښځې په ځای شو فقال قد تزوجتک خیر و خلاص د ځان په ځای شو بل سړی یو نه درو نه د ښځې دپاره بل وکیل مقرر کو نه د ځان دپاره بل وکیل مقرر کو نو ګوره دواړه دلایل یې راوړل لیکن ای مولانا صاحب اوس په د حدیث نه دی معلومه کی چې د میلان مسلک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دې کې څه تعارض نشته مغیره ابن شعبه دا مطلب نه چې جایز نه دی یو سړی خاطبه جایز نه دی لیکن هغه داسې کار وکړه چې احتیاط باندې عمل وکړه چا باندې وکړه دی بل ته خو احتیاط نشي ویل د دواړو تطبیق چې کوم په څه به کوم وایه که نه احتیاط دې دویم کې ویلی شي چې دا یو سړی هم د ښځې په ځای چې هم د سړي دا خو احتیاط نه دی نو دا اصلي حکم شو او هغه بل به محمول کم په چا باندې په احتیاط که ته وایې هغه اصل دی دا په احتیاط نو دا په احتیاط نه حمل کېږي وقال عطا لیشهد انی قد نکحتک دې ګواهي وکړي چې ما ته په نکاح واخېستې دا بس دا شو او لیأمر رجلا من عشیرتها څه مطلب د عطا میلان مسلک د امام ابو حنیفه ته دی چې که ولي وله نیسي د قبیلې نه هم او که په خپله یې کوي نو هلکه مونږ خو هم وایو که ولي نیسي خو انکار خو پکې مونږ نه کوو اختر خبره دا ده چې ولي وله ونه نیسي نه ځان له نه هغې له وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي تا ته مې ځان وبخو فقال رجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها مناسبت د باب څه شو امام صاحب دلیل شو پیغمبر مبارک دا هغه ښځې ولی شو که نه یا ای ځان یې ورته وبخو چې ویې بخو اختیارمن یې څوک شو
نو که پیغمبر نعم ویلې وې کار خلاصو دې مناسبت د بار زو سر پسې شه وبه قال حدثنا ابن سلام قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا شمر نبي عائشه رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى اخر الايه قالت هي اليتيمه تكون في حج الرجل كشركته في ماله فيرغب عنها ان يتزوجها تیر شوی دی فيرغب عنها دینه به رغبت کو چې په خپل نکاح والی او بل به نه ورکوله ولې د کابل په مال کې داخليږي د نکاح مال نو فيحبس بندوله به پناههم الله عن ذلك نههم څه چې په خپل په نکاح والا یا بل ورک نه پېښه په خبره یا څه کوا که په انصاف په مال کې او په صحبت کې کولی چې په خپل حواله او که انصاف په مہر او صحبت کې نه بل ورکا نو دا په خپل حواله دینه معلومیږي دا چې د بل ولی ضرورت پکې نشته کنه زو سر پسې شه وبه قال حدثنا احمد بن رمضان قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا ابو خالد قال حدثنا صخر بن سعد رضي الله تعالى عنهما وعنهم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امراه سعد رفع عليه فحفظ فيها النذر ورفعه فلم يردها فقال رجل من اصحابه زوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن اشك فرضتي هذه فاعطيها النصف واخذ النصف قال لا هل معك من القران شيء قال نعم قال اسمع فقد تیر شوی دی حدیث جی باب انكاه الرجل ولده اختراعا لقوله تعالى واللاتي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثه اشهر قبل البلوغ وبه دا قوشو کنه چې خدي وتزان او بخ رسول الله مبارک نعم وی ګوره هبه صحیح شو بس هبه څه شو دا دې بل ور کوي نو که چې هبه صحیح شو نو پیغمبر ولی شو نو کزان له چې خدای وتوي مار تزان او بخ نو دې کې خو اشارت دې ته چې ته زماره طرف نشم د خپل طرف نشوي دې مناسبت ده با انکاح د رجل ماشومان والصغار لقوله تعالی واللائي لم يحضن ویږي په نو ورکول شي ماشوم ورکول غرض د امام بخاری دا ولایت اجبار نه غرض تور روان دي یو مسله هته رشوه کنه چې د خدای په عبارت نکاح کېږي کنه ابل روز تور روانه ده دویمه مسله دلته کې غرض سره چې که ماشوم بچی له واده کوي کول شي خدا ولکې په نکاح او یا ماشوم جنې ورکول شي اس خبره دې کې نشته لقوله تعالی واللائي لم يحضن فجعل عدتها 3 اشهر قبل البلوغ کچرته د بلوغ نه مخکې ولا دغه ورکا پس د خلوت صحیحه نه پس د چانه اگر چې جمع نه ده کړې او د بلوغ نه مخکې وسره جمع نه ده کړې خلوت سوکا صحیح او طلاق ورکو نو هغه خو حیض نشته لا ماشومه ده نو درې میاشتې به تیری ورپسې شام وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها څونه مضبوط سند د خلک په اعتراض کوي محمد ابن يوسف فريابي څونه مضبوط سفيان الثوري هشام ابن عروه عن ابيه عروه عن عائشه ذو سر پسې شه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين دا د مناسبت د باب شو لا نابالغ او چې پلار په نکاح ور کړی دا او چې دخول یو کدا نه هوا او نه کال وسره تیر کړی دي حضور پاک دا تل سوکال او چې حضور پاک وفات شو دا وی لکه دا نه کال جنې ولې واده شو عائشه په خپل وې اذا بلغت المرأه 9 سنين فهي امرأه په خپل وې اذا بلغت المرأه بخاری کې براشي اذا بلغت المرأه 9 سنين فهي امرأه چې جن خذا اورسیږي نه هوته دا بس خذا خپل خبر خلاصه ده په نه کالو کې پیغله شي دغه څه انکار خو نشته دا خو د دې زمانه ته ګوري رواج ته ګوري دا هغه زمانه رواج ته هوتا نه دي کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت علی لور ام کلثوم باندې کا واغشت هغه عمر کم او د علی او پزور خو نه دا کړو ته پزور کولې شو علی صاحب ته د لور دی په نکاح راکا وی عمر مې زیات ته ور دي کم دي پیتو نو وړې دی حضرت عمر او جنې واړه وا دومره ماشومه و چې ولې وی خوخه بده نشي ام کلثوم وی زه یو صادر ورکوم درلېګم نو ته وګوره نو صادر یې ورکو نو امیر المؤمنین وی پلار مې دا صادر راکړه دا صادر وګوره د خوخ دې کنه دي نو عمر کې حیا و مخته ول نه شو کته حیا د وجنه نو خپوته ولا کته چې وګورم دا جنې واقعي څنګه ده ها نو ته اپی پېښوا وی امیر المؤمنین وی صادر دې پرې خو د مخ پوته نه ګوري وی ارمان دا چې امیر المؤمنین یې ګنې داسترګې مې بدر نه وستلې هغه به د صادر مې خوښته نو چې کور ته واپس رااله وی بابا وی هغه خو ما وته سخت خبره وکړه ما خپوته نه قتل وی صادر سره سو کو وی صادر یې خوښته وی بچی دا د خاوند دی ځکه یې راته قتل وی صادر سره سو کو وی صادر یې خوښته وی بچی دا د خاوند دی ځکه یې راته قتل وی صادر سره سو کو وی صادر یې خوښته وی بچی دا د خاوند دی ځکه یې راته قتل
ماشوم ورکړه پنه عربو کې دا رواج دا د هر زمانه خپل سي رواجي ای کې دا نه چې جنې او پلارې رضا وي اوسم په عربو کې دا قانون دی اوسم ورخلاف شو اوسم په کې دا قانون دی د پښتو قانون ته ګورې بې وقوفه هغه قانون ته وګوره خپل شریعت ته وګوره او د خلکو رواج ته وګوره اوسم الته کې بوډاګان سړي وي د اتیا او د سلو کالو عرب بوډاګان سړي وي او د شلو کالو د 15 کالو جنہ کې په نکاح سړی کولی شي طاقت یې وي او د جنې او د هغې د مور رضی نو څه چل پې کېږي تا خو بیا لري چې موږ سپینګیري څوک ښځې نه راکوي مخکې ده کوم ځای کې دی ویله کوي دا سپینګیری دی دا ورپسې ټیک ته موږ سپینګیري بوډاګان دي زه هم عربو کې پیدا وي نو اوس به مې څلور کړی وی ورپسې چې ها تزویج د اب ابنته من الامام هر څه دی چې یو لور بادشاه له ورکوي امام نه مراد بادشاه كذا بل امام تيرم خير بدنا ليه وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الي حبسه فانكحته فربسيشا وبه قال حدثنا معاذ بن خضر قال حدثنا وهيب بن شهاب بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 9 سنين ومنى بها وهي بنت 9 سنين قال هشام وامضيت انها كانت بنت 9 سنين بابنا السلطان ولي بس دیکھ یو حدیث تے السلطان ولی تا د میراث کتابونو کې ویلې دی السلطان ولی لمن لا ولی له حدیث صحیح دی بعض علماء وتحسن امام ترمذی وتحسن ویلې دی او حاکم وغیره وتصحیح ویلې دی خو په شرط امام بخاری برابر نو ذکر راونړه السلطان او د چا لپاره ولی دی ها اذا چا خپل ولی نه بقول نبی صلی الله علیه وسلم زوجناکها بما معك من القرآن خو هغه ولی شو پیغمبر مبارک خو د څه د وجې نه ولی شو د هغې ښځې بل سکون او اختیار یې پیغمبر له ورکړی ګورې هغې خو اختیار ورکړه پیغمبر له د هغې خو دا خیال چې ما به ځان له وکړي لیکن حضور پاک ورته دا ونه چې دې سړي دې ورکړم که نه دی ورته ونه وی بس ولی یې شو که نه هغې چې اختیار ورکړه ولی یې شو ورې کړه بل سړي له شابسې وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي خالد بن صالح بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني وهبت من نفسي مقاما طويلا فقال رجل زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه قال ما عندك من شيء تصدقها قال ما عندي الا اذان فقال حديث بار بار تے جو فسمعت شيء فقال ما اجد شيء فقال ان لم يكن فلما من الحديث فلم يجد فقال امرك من القران شيء قال نعم سوره كذا وسوره كذا لسور سماها وقال زوجناكها بما معك من القران بس بكم مولانا صاحب کتاب دینا